وسیم اکرم وایي چې حارث رؤف رنز ماشین دی او سپیشلی د انډیا دپاره حارث رؤف د رن جوړولو ماشین دی په ده باندې رنز اپوزیشن ټیمان جوړی دا د هغوی دپاره رن ماشین دی حارث رؤف او د انډیا دپاره خو سپیشلی دا رن ماشین دی د حارث رؤف د 2022 نه والې 2025 پورې چې څومره هم غټ ایونټ شوي دي په هغې کې د حارث رؤف بالنګ در سره په دې ویډیو کې شریکوم چې په کوم ټورنامنټ کې هغه څومره رنزونه ورکړي دي چې تاسو وایئ تاسو هم وایئ چې بالکل دا رن ماشین دی نو ډېر ټایم نه خرابو دا وسیم اکرم د انالیسس کړی دی وسیم اکرم پوره د ډیټا راويخ کړه ډېر ټایم په نه خرابو تاسو له سکرین باندې هم ښکاري टी20 ورلد کپ 2022 کې टी20 ورلد کپ 2022 کې حارث رؤف 4 اوور 36 رنونه ورکړو 4 اوور 36 رنونه حارث رؤف ورکړو چې وکټ پکې هم نوښت टी20 ورلد کپ 2022 کې خو بیا ایشیا کپ 2022 کې 4 اوور 35 رنونه دغه ورکړو حارث رؤف لکه دا یو اهم بالر چې دستا اهم بالر په اهم میچونو کې دغه رنګ په ګروپ سټیج میچ کې خو بیا ایشیا کپ 2022 کې 4 اوور 38 رنونه د ورکړي ایشیا کپ 2022 کې خو ایشیا کپ 2023 په ګروپ سټیج کې د 9 اوور کې 58 رنز کنسیډ کړي دي ون ډے فارمیټ کې ایشیا کپ 2023 چې کې د 9 اوور کې 58 رنونه ورکړي دي بیا टी20 ورلد کپ 2023 کې 6 اوور 43 رنونه د ورکړي دي टी20 ورلد کپ 2023 کې 4 اوور 43 سوري 6 اوور نه 4 اوور 43 د ورکړي دي ځکه टी20 کې خو یو بالر چې کم دی صرف 4 اوور کول شي خو دلته د لیکل والا هم غلط شوی چې د لیکلي دي 4 اوور 43 رنونه د टी20 ورلد کپ 2023 کې ورکړو خو چیمپئن ټرافي 2025 کې 7 اوور 52 رنونه د انډیا خلاف ورکړو 7 اوور 52 رنونه د انډیا خلاف د په ون ډے فارمیټ کې دا ون ډے فارمیټ کې و چیمپئن ټرافي 2025 د کوم هوسټینګ چې پاکستان سره او پاکستان د ټول نړۍ د چیمپئن ټرافي نه بهر شوی هغه هم د پریمیم بالرانو په وجه باندې خو ایشیا کپ 2025 فائنل کې حارث رؤف 3.4 بالونو باندې 50 رنونه ورکړي د انډیا خلاف لکه په 22 بالونو باندې حارث رؤف 50 رنونه ورکړي دي کته ورسره لیکلي دي وسیم اکرم ویلي دي چې حارث رؤف از ا رن ماشین سپیشلی اگینسٹ انډیا وسیم اکرم دا وسیم اکرم بیان دی جی نو دا بالکل حقیقت خبره ده چې کله هم امپورټنت میچ وي تاسو به کتلی وي چې دا ویرات کوهلی خلاف د په اوور کې 18 رنز ورکړل او میچ کم دی 2 اوور 36 کو سونه 1 اوور 18 پکې 2 ورکړل او 1 لاست اوور لسوله کو سونه پاتې شو هغه بیا محمد نواز نه واغشتل چې محمد نواز پکې یو نو بالو مو کو نو ګوره چې کله دستا مین او اهم بالر وي دستا د ټیم مین بالر وي یو هغه رستا په داسې ټایم کې خراب بالینګ وکي نو ته بیا د یو پارت ټایم بالر نه ته بیا یو داسې بالر نه څه توقعاتو ساتي چې هغه یو آرډینري بالر وي هغه یو عام بالر وي نو بیا تعالی څخه بالینګ وکي نو وسیم اکرم کمپلیټلی د حارث رؤف پسې لګېدلی دی او د مکمل ډیټا راویښ کې دا او وسیم اکرم دا هم ویلی دی چې حارث رؤف لاین او لینث هم ټیک نه دی د حارث رؤف منډه هم ټیک نه ده رن اپ هم ټیک نه دی بال نه پس راغورځېږي نو دا څنګه یو بالر دی چې د تر 4-5 کاله په ټیم کې تیر شو او د رن اپ ټیک نه شو نو ډیر افسوس خبره ده چې زموږ پریمیم فاست بالرانو حال دغه دی جی دا د ویډیو اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام